صبر والا میاشت، ماه مواسات خیرخواهی میاشت، ماه وسعت رزق د رزق وسعت والا میاشت، دا میاشت خیرخواهی والا میاشت، خپلوانو سره رشتهدارانو سره غریبانو سره خیرخواهی والا میاشت. تاسو موږ دې نظر واچو چا باندې زکاتونه فرض دي نو هغه انتظار باندې چې روزه راشي نو پسه بیا ادا کوم، نو دا رمضان میاشت هم راغله نو هغه زکات ادا کی، چا باندې فطرانی واجبي هغه د فطرانی چې دی هغه ادا کی، چا باندې عشر واجبي عشر دی ادا کی، چا باندې غدانی واجب نفلي صدقات په ذریعه خیرخواهی کولای شي بل مسلمان ولا اول د موږ خپل رشتہ دارانو شو غریب ورور نه بیا غریب خور نه هغه نه بعد بیا چاچا نه بیا چاچا زمون نه هغه نه بعد بیا غریب ګوان نه بیا چې دا چکم دیندار خپل جماعت امام صاحب کا مستحقی هغه نه بعد چکم دیندار طالبان دي دین طالب علمان مدرسې دي نو موږ د خور کو چې کوم داسې کسان دي چې هغه سرزر کوي کولای سما مدد مستحق دي زه سره مدد نو دا میاشت د دای خیرخواهی والا مواسات والا همدردی والا بل مسلمان هم خپل خوشي چې شریکول ولا میاشت الله پاک دې تاسو عمره چې دا خیرخواهی والا جذبه چې دا پیدا کی او خپل زکاتونه فطرانه وشنه صحیح طریقې سره ادا کولو توفیق دې الله پاک تاسو متنصیب دي.